خلک داسې ګینګ راوتی چې دوی په پیک واتساپ باندې د افغانستان په پیک نمبر باندې واتساپ جوړ کړي د خلکو سره رابطې کوي چې چا لږ روزګار مضبوط دی پېټرول پمپ دی بل څه داسې مالي حالت لږ ښه دی نو هغوی سره دغه واتساپ نه رابطې کوي وایس میسیجونه ورته کوي چې موږ د افغانستان طالبان یو تاسو موږ ته دومره پیسې راولېږئ که نه رالېږئ نو موږ به ستا پېټرول پمپ والوزو تا به والوزو ستا دغه روزګار به په ټپ وکړو دغه ګینګ نه هوښیار شي ډېرو ملګرو سره داسې شوي زموږ یو ملګري سم شوي دغه میسیجونه ما په خپله مې اورېدلي هغه ورته وایي چې یاره زه به دې ټوټې کوم که ما ته دې دومره پیسې راونه لېږې ستا روزګار به په ټپ ودرومه. السلام علیکم ګرانو کتونکو امید لرم چې ښه به یې کتونکو ډیلی خیبر نه جلال صافي ستاسو په خدمت کې حاضر دی. کتونکو تاسو ته به پته وي چې په فیسبوک باندې په سوشل میډیا باندې او مختلفې دوکې روانې دي ډېر خلکو لوټ کړه په مختلفو قسمه طریقو باندې خلک دوکه کوي پیسې د خلکو نه وي ډېر غټ ګینګونه راوتي اوس د افغانستان د طالبانو په نوم باندې خلک لوټ کوي په پاکستان کې دغه دوکې روانې دي خلکو نه پیسې وي مختلف ډیمانډونه د خلکو نه کوي خلکو ته دغه وایي چې یاره موږ د افغانستان طالبان د افغانستان په یو پیک واتساپ باندې د هغوی سره رابطه کوي په پیک نمبر باندې واتساپ جوړېږي څومره چې د افغانستان نمبر دي دې کې په پیک واتساپ یې جوړېږي او د افغانستان طالبان بدناموي د افغانستان هغه پښتانه بدناموي چې کوم غیرتي پښتانه دي تاسو یې خو دغه خلک داسې ګینګ راوتی چې دوی په پیک واتساپ باندې د افغانستان په پیک نمبر باندې واتساپ جوړ کړي د خلکو سره رابطې کوي چې چا لږ روزګار مضبوط دی پېټرول پمپ دی بل څه داسې مالي حالت لږ ښه دی نو هغوی سره دغه واتساپ نه رابطې کوي وایس میسیجونه ورته کوي چې موږ د افغانستان طالبان یو تاسو موږ ته دومره پیسې راولېږئ که نه رالېږئ نو موږ به ستا پېټرول پمپ والوزو تا به والوزو ستا دغه روزګار به په ټپ دغه ګینګ نه هوښیار شي ډېرو ملګرو سره داسې شوي زموږ یو ملګري سم شوي دغه میسیجونه ما په خپله مې اورېدلي هغه ورته وایي چې یاره زه به دې ټوټې کوم که ما ته دې دومره پیسې راونه لېږې ستا روزګار به په ټپ ودرومه ستا بچي به مړه کړمه دغه دمکیانې خلکو ته ورکوي نو دې خلکو نه هوښیار شي د افغانستان چې کوم طالبان دي هغوی هرګز دا کار نه کوي هغوی امن پسند خلک دی په افغانستان کې هم امن راوستو دپاره هغوی ډېر کوشش کوي ډېر جدوجهد کوي افغانیان وروڼه زموږ دپاره قابل قدر دي خو د هغوی په لمن باندې تور داغ لګوي د پښتون په لمن باندې تور داغ لګوي دغه ګن د معاشرې نه ختمول دي نو چې چاته هم داسې قسمه میسیجونه راځي نو وارخطا کېږي مې ډېر خلک یې پرشرایز کړي دي چا ورته پیسې هم لېږلي دا خلک هېڅ نشي کولی داسې سوټي پکړ د خلک دي د دوه ونو خلک نه دی د موبایل د پیکیج پیسې ورسره نه دغه طریقه باندې خلک لوټ کوي خلکو له دمکیانې ورکوي په مختلفو نمبرونه او د خلکو نه پیسو د لوټ کولو کوشش دی نو تاسو که چا سره هم داسې ګپله شوي نو موږ ته په واتساپ باندې هغوی میسیجونه راولېږي موږ به بار په دې باندې ویډیو کوو تاسو ته به ښایو چې دغه خلک څوک دي د دوی حقیقت سره خو ځان ته وساتئ خبردار شئ د داسې خلکو نه که چاته هم داسې میسج راځي نمبر متعلقه تاڼه کې ورکوئ اف آی ای ول ورکوي هغوی بیا ټریس کوي معلومات به لږ دا لوکل خلک دي زموږ د علاقو سره پاتې کېږي یا همدلته په پاکستان کې اوسېږي او دا دمکیانې خلکو له ورکوي باقاعده دوی خلک دي چې چا له څه دغه ورکړي د هغوی ته به ختم ورته چې یاره ما درپسې ختم درلېږلی ورته ولې مې نو دا د افغانستان خلک بالکل نه دي نه د هغه طالبان دي نه هغه طالبان غلط کار کوي نه غلط کار کړی نه دا خلک غلطو کارو ته پرېږدي دغه طالبانو ته هم زه وایم چې ستاسو نوم بدنامېږي د افغانستان چې څومره طالبان دي هغوی ته هم چې ستاسو نوم بدناموي تاسو راپاسئ او د دې معلوماتو کې تحقیق وکړئ چې دا څوک دي څوک نه دي خپل کې پر کردار ته ورسوئ ستاسو د بدنامۍ سبب به نه جوړېږي تر بلې ویډیو پورې خپل کوربه جلال صاحبي له اجازت ورکوئ ښه د بد او بریالي اوسئ د الله په امان